خوش نصیب دی چې د چا وقت چې دی هغه د جماعت په خدمت کې ولګېدو. آیو حدیث رایاد شو امرات سودا کانت تقم المسجد. د نبی علیہ السلام زمانه کې یو زنانه وا د رنګ نه تکه توره وا. کله وا چې صحابه کرام کورونو ته ماسوتن جمع نه لاړل دا زنانه با جماعت ته راله او جارو به یې راواغشته او مسجد نبوي به یې جارو کولو. حدیث پاک کې راځي فماتت دا زنانه وفات شوه نو د شپې وفات شوې وه. صحابو د الله پیغمبر خبر نکو او د شپې د دې زنانه جنازه وکړی شوه. څو ورځې بعد د الله پیغمبرو فرمیل هغه زنانه خو اوس نه ښکاري ځکه زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې عالم الغیب څوک دی؟ الله دی. پیغمبر عالم الغیب نه دی. دی وجنا ملا علی قاری رحم الله وی چې احناف تصریح کوي په کفر د هغه چا باندې چې څوک د الله نه علاوه بل چاته علم غیب ثابتوي. بهرحال نبی علیہ السلام وی دا زنانا نخکاری صحابه کرام ورتوی دا اللہ پیغمبر آغا خو وفات شوی و او مونگی جنازه کردی دا. نبی علیہ السلام وی افلا کنتم آذنتمونی اے صحابو زمو ولی نخبرو لما خیر دے ما با خوب پریخوے ما با د شپیخ پل عبادت پریخوے زبر آغلیو ماو د دی زنانا چی د جماعت خادم وا نو د دی خادم پا جنازه کی بمی حصہ غشتے وے. دی حدیث نه دا معلومه شوه چې د جماعت خادمین د الله په پیغمبر ګران دي. او بیا صحابو ته وایي دلونی علی قبرها اے صحابو ما تا د دغې د جماعت د خادم قبر وښایې. صحابو ورته قربان دا قبر دی د الله پیغمبر رالو قبر سره ودرېدو ناشنا دعاګانې ورته وکړې. سبحان دا د جماعت د خادمانو حالو. نو مونږ او تاسو به هم د جماعت خدمت کوو. دا نه چې زه ملا یم او زه به د جماعت خدمت نه کومه زه وزیر صاحب یم او زه ګورنر یم حاجي د جومات افتتاح ده د روډ افتتاح ده نو یوازې پیته کټکولو باندې مسله نه حل کیږي. د مسجد قبا افتتاح ده د الله پیغمبر یوازې پیته نه کټ کوي بلکې د الله پیغمبر په خپله باندې خښتو ته لاس اچولی دی. سبحان الله. د الله پیغمبر زی صحابي وایي زه ورته ګورمه درون کاڼې درنه خښته راوچتې چې هغې سره د الله پیغمبر کله کله ملا مبارکه داسې ښکته شي زور سره کاڼې راوچتې. صحابه ورځي قربان دا کاڼې ماله راکه بل ورته وایي دا کاڼې ماله راکه. نبي علیه السلام وایي نه دا کاڼې زما د ولو نه تاسو مالی ورشي هغه کاڼې راوالئ په خپلو لاسونو باندې کاڼې راوچتې په ولو باندې ږدي او معمار لا ګلکار له کاڼې وړي ورته په دیوال باندې ږدي. کله چې صحابه کرامو دا نظاره وکتله الله الله عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ یو شعر شروع کو صحابه هغه سره د هغه په خوږ اواز کې اواز ملاوي او حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وایي چې قد افلح من یامر المساجد. سبحان الله. قد افلح من یامر المساجد ویقرأ القرآن قاعدا وقائما. هغه خلک کامیاب دی چې څوک د جومات تعمیر کې په خپله باندې لګیا دي.
دا الله پیغمبر پخپله د جماعت تعمیر اولی بین کولو زکا دا الله پیغمبر د نیکم دغه سنت دی چې هغه د جماعت خدمت کړی دی واحدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی الله الله واحدنا الله وی ما حکم کړو خپل خلیل ابراهیم تا او داغه بچی ذبیح الله اسماعیل تا علیهم السلام حکم خداوند دا دی چې ان طهر بیتی تاسو پلار او زوی به زما کور پاکوئ دې کې با جارو وهئ مونږ ته خو ځان د جماعت په خدمت باندې بدي لګي زمونږ استاد ویلی وی شیخ القرآن رحمه الله یو ځل مازدیګر جمع ته مخکې کېدو نو په ړومبي صف کې یو ملک ولاړو ملک صاحب ته وایي اقامت کوه نو هغه داسې وټوخېدو شیخ القرآن رحمه الله وی هغه ویل چې ما ته پته و چې دله اقامت نه ورځي بیا ورته ملک صاحب تا ته م اقامت کوه هغه بیا داسې وټوخېدو چې دریم ځل ورته ملک صاحب اقامت کوه نو هغه داسې مخ راوړی مولانا صاحب والله دا کچه کار مې چېرته نه دی کړی مونږ د جومات کې خدمت اذان اقامت جارو وهل دا کچه کار ښکاري یاره جی وی زما دا جامې پاکې دي دا به اوس په دوړو ګنده کېږي وایي که نه دا په دوړو دا زما ستا جامه قیمتي و که د امام کائنات جامه قیمتي وه هغه خپله ولو باندې خښ تېږدي د جومات تعمیر کوي بهرحال د جومات تعمیر دا د دین د ضروریاتو نه یو اهم ضرورت دی دې کې خپل مال ولګوئ خپلې پیسې ولګوئ خپل وختونه پکې ولګوئ نو الله به درله ډېر خیر درکړي او خبردار د جومات سامان ته غل نشي ګوره دا نه چې چا ټاټکې والی چا د جومات شډل په مخه کړی چا د جومات پیپو لاسګاډې په مخه کړی کور به دې وران شي ګوره یو واقعه ده که نه خو کتابي نه داسې نه چې را باندې فتوا ولګوئ دا حدود یو مرغه ډېر چالاک دی ښه وی سلیمان علیه السلام ته یو ورځ ویلي کور به دې وران کړم نو سلیمان علیه السلام ورته وي ته خو ټول دومره شی نو زما کور به څه باندې ورانې نو هغه ورته جواب کوي چې ستا کور ورانول خو ما ته ډېر اسان دي خو د بیت المقدس نه به یو ډکې راوالم ستا کور کې به وغورځوم کور به دې وران شي نن زمونږ کورونه وران دي که نه ټول د جوماتونو غلی یو او پیزار خو ماشاءالله جومات کې ایښوی نه شي بیا به ورپسې ګرځې صاحبه د جوماتونو نه خلکو غلاګانې شروع کړي زه چې بهر یو سړی ګناه وکړي نو توبه به جومات کې وباسي جومات کې چې ګناه وکړي هغه به کوم ځای توبه وباسي ډېر احتیاط کوي الله فرمایي وان المساجد لله الله وی او دنیا والاو دا جماعتونه چې دی دا د الله کورونه دي څوک وی مواضع د سجدې ته نه مراد دي څوک وی اماکن د سجدې د علماو بحث دی وان المساجد لله علمی بحث زنو کو مانا مخی مولانا صاحب ډیر ښایسته انداز کې علمی بحث وکړو زه ساده خبرې کوم الله وی زما بندگانو خبردار خپله مشروطي به جومات کې نه کې خپله مشري به جومات کې نه چلې دا به نه وی چې دا زما جومات دی او دا زما جومات دی او دلته به ته نه راځې مونږ پښتنو کې خو دا غمي که نه الله وی نه وان المساجد لله الله وی دا جوماتونه دا زما کورونه دی
کله چې تا یو ځمکه جومات له وقف کړه نو هغې کې ستا اختیار او تصرف بیا نشته بیا یې پرېږي د الله لره وان المساجد لله زمونږه زرګونه سونه جریبه ځمکه شته بدبختیا دا ده چې په دومره جیداد کې 10 مرلې زمونږ جومات له نه ورکوو زمون کمی دی مدرسې له نه ورکو دا صدقه جاریه ده ته به سبا مړ او دی جومات کې به مونځ کیږي دی کې به تلاوت کیږي دی کې به قرآن بیانیږي دی کې به ذکر کیږي دعوت او تبلیغ به کیږي او تا پسې به ثوابونه در رواني دا خو د ثوابونو خزانه ده د جماعت نمسوک نمانی که ومن ازلمو ممن منع مساجد الله الله وی ظالمان خو به ډیر تالی دلی پاغلوی ظالمانو که یو اغا ظالم ده چې خلق جماعت نمانی که زما جماعت لبوی نرازی جماعت ستانه ده دا خود الله ده وان المساجد لله بہرحال نو جماعت سره خپل تعلق وساته جماعت سره رابطه وساته ځکه دا زموږ د اسلام مرکز دی مسجد نبوي یوازې د منځونو د پاره نو جوړ شوی بلکې دی نه مجاهدین تیار شوي دي د جهاد د پاره په دې جماعت کې مشورې شوي دي دې جماعت نه مبلغین هم تیار شوي دي دا یوازې د مانځه ځای نو ګوره دا جومات چې دی دا د اسلام مدرسم ده د اسلام قلعه ده ګوره دې سره به تعاون کوئ ګوره دا نه چې جیب له دې تاله پرته ده الله سوره محمد کې وایي ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الله تاسو لا دعوت درکول شي چې تاسو خپلې حلالې پیسې د خولو پیسې د مسافرو پیسې دا د الله په لار کې ولګوئ ها بعضې داسې بدبخته شته دی چې هغه دا پیسې نه لګوي شومتیا کوي الله وی خیر که څوک شومتیا کوي نو تاوان به د هغه جولۍ کې پروزي الله ته مخلوق محتاج دی الله چاته محتاج نه دی ها دا خبر الله وی لږه مخکې واوره چې وان تتولوا علماء نازی صورت محمد کې 2 مسئلې دي جهاد او انفاق جهاد به کوئ او مال به لګوئ وان تتولوا تر قیامت پورې مونږ او تاسو ټولو ته خطاب دی اے د الله بندگانو که تاسو د الله په لار کې خپلې مزدورو پیسې نه لګوئ د خولو د مسافرو پیسې نه لګوئ دا الله په لار کې مال نه لګوئ جهاد نه کوئ نو الله وایي یستبدل قوما غیرکم الله وی تاسو به ختم کما نور خلق براولما نبی علیہ السلام ناستو صحابی ورته وی د الله پیغمبره د الله څوک یادوي چې مونږ ته وی تاسو به لاړ شئ نور خلق براولما نبی علیہ السلام سره آخری طرف ته سلمان الفارسی رضی الله عنه ناست دی هغه سلمان الفارسی په پتون باندې د الله پیغمبر داسې لاس کې خوی هذا وقومه الله وی که تاسو زما په لار کې جهاد نه کوئ مال نه لګوئ نو الله وی تاسو به لرې کړم او دا ایرانیان فارسیان به راولم ما تا ته الله وی ای کلمې والا که مال نه لګې نو الله به نور خلک راولي هغې به مال هم لګوي او جهاد به هم کوي خپل مالونه په الله باندې قبول کړي په دې مه خوشحالېږه چې ما چانده ورنه کړه په دې خفه شه چې یا الله زما دا مال ولې ته نه قبلې دې باندې جړا وکړه
یا الله زما دا مال دی ولی قبول نکو زه دومره سپک شومه چې زما پیسه نن په جومات نه لګي زما پیسه په عالم نه لګي زما پیسه په قرآنو نه لګي نن زمون په معاشره کې جوماتونه یتیمانان دي مدارس علما چرته څوک د عالم جومات سره د عالم خبره به م لږه وکړو که نه ځکه تاسو خو ماشاءالله خفه کېږو به نه تاسو کې داسې څوک نر ځوان شه چې ما ته په تمامو پښتنو کې داسې یو قوم وښیي چې هغې خپل ملا له دومره تنخواه ورکوي چې د هغه پې تمام ضرورتونه پوره کېږي شته نشته یو حدیث به درته ووایم که نه خفه کېږئ به نه تاسو اورېدلي که نه او حدیث صحیح دی علما هم ناست دي چې د پیشو په سر باندې الله پاک یو انسان جهنم ته غورځولی داسې ده که نه کنه سرونه خداوی جواب راکوي سړی د پیشو په سر باندې الله انسان جهنم ته غورځولی که نه نو چې د کم ذات د پیشو په سر باندې انسان جهنم ته غورځوي بیا په اشرف المخلوقات کې وایه زمونږ او ستاسو د علماو په سر به څومره خلک جهنم ته ځي سوچ مو کړی دی خبرې څومره خلک دي چې د هغې د لاس او د خولو نه علماو ته تکلیف دی پریشانی ده مونږ د خپل علماو د جوړې جامې نه ځان نه خبرو د بیمار نه ځان نه خبرو د میلمه نه ځان نه خبرو د بچو د ضروریتونو نه ځان نه خبرو نو دین برباد شو دین برباد شو او بعضې داسې وي چې څوک عالم سره تعاون کې نو خلک ورپورې خاندي خلک ورپورې خاندي د خپل علماو سره ډېر تعاون کوي دا د دین ستنې دي ګوره چا چې د علماو خدمت وکړو که نه الله به د هغې کور ته خیر را رسوي الله به زندگی د خیر او برکت نه ډکه کړي الله الله انس رضی الله عنه مشهور صحابي دی دی په صحابو کې خادمینو د پیغمبر کې دی د الله پیغمبر مدینه منورې ته چې کله تشریف راوړو ام سلیم رضی الله عنها راله وی د الله پیغمبره څوک دله څه تحفه کې راوړي څوک دله څه تحفه کې راوړي زه غریبه ښځه یم زما نور وس نشته دا بچې خدمت دپاره قبول کا الله لس کاله خدمت کا بیا یې مور راوستې ده وی د الله پیغمبر انس رضی الله عنه راوستې ما خوی د مکافد له دا ستا خادم دی او دلا لگا شانت دعا خو که کنا گورا دا خدمت والا او دا پار نبی علیہ السلام دعا کئی اللہم اکثر ماله وولده وبارک له فیه یا اللہ زمان دے خادم دانس مالم زیاد کی بچیم زیاد کی عمرم زیاد کی او برکاتم ورکی نو عمر دمرا دیر شو چه دا سلو کالو نواوڑی دو او اولادی دمرا دیر شو امام بخاری رحمه اللہ الادب المفرد داغ کتاب دے آگے کوئی لا جوندے و ترسلو پوری بچیو نوسی کڑوسی پخپلو لاسو خاورو تسپار لیو سبحان اللہ او یو باغیو دا کجرو دا خلکو باغ با کال کی یو زل میوه کولا او دا انس رضی اللہ عنہ باغ با کال کی دو زل میوه کولا او پاغی کی دا گلاباسو بوٹی واغی با دا مشکو دا امبرو غنتی خوشبو کولا سبحان اللہ دا دا خادمینو حال لے الله دې موږ د علماو خادمینو ګرځوي وایه امین کوئ د خپل علماو خدمت وکئ د جماعتونو خدمت وکئ ته چې د الله د کور خدمت کې الله به ته هم داسې پرېږدي ته کلي کې یو خان یو ناظم په حجره کې چې ته جارو وهې به تا سره څه کوي که نه به کوي به تا سره خامخا څه نیکي کوي نو الله خو ډېر اوچت شان والا دی ته چې د الله په کور کې جارو وهې او د الله د کور د خادمانو ته خدمت کې تا له به الله څه نه درکوي ولې سوال نه پیدا کیږي الله به ډېر خوشحاله ساتي ډېر زیات خوشحاله ساتي خو مونږ الله نیت ته ګوري ښه نیت ته ګوري زر به الله نه نه غواړي یو ملا د جمعې بیان کوي وی چا چې د الله په لار کې جماعت کې 1 روپۍ ورکه نو الله به وله یو په 200 باندې ورکي زمونږ استاد غوندې یو شي نه میناستو هغه وی چې مفت تجارت دی
مزدورۍ له څه لزمه خو یو په 200 میلاویږي جیب کې روپۍ وه چندې والا دی خوا راشه رب پیسې ورته واچولې بکس کې چې یو 2 منټه تیر شو کله جومات یو ګوټ ته ګوري کله بل ګوټ ته ګوري چې اوس به څوک راشي پیسې به راکړي اوس به څوک راشي پیسې به راکړي الله خو یې داسې زر چاله نقدې نه ورکوي که څه خو میلاو نه شو چې سړی کور ته لاړو پریشانۍ د لاسې خېټه خرابه شو اوس یو ننوځي او پټو ته روان دی سړیا داسې چې یو لس 15 ځل لاړو که نه اخره کې ډېر کمزور سړي بلډ پریشر کم شي نو چې را پاسېدو ځان یې پاک کړو چې یو بوټي ته یې لاس کړو نو بوټی ورپسې راووتو بوټي لاندې 200 روپۍ پرتې وې سړی پوه شو چې خبره خو ټیک ده خو نیمګړې وه مولا نیمګړې خبره کړې په بله جمعه بیا زمونږ غوندې ساده ګل مولا ویلې الله مو بخښه چې جومات کې څوک یو په 200 یو روپۍ ورکوي یو په 200 بدلیږي دی ورته استاد جي خبره پوره کوه هغه بیا ویلې چې یو په 200 نه استاد جي خبره پوره کوه هغه ورته راشم تی پوره که ماله خو نوره نه راځي نو هغه را لوډ سپیکر ته راجوق شو یو په 200 به درکوي خو ښه دستونه به هم دنه بوځي نو الله به مونږ لږ لننظره کیف تعملون الله وی لګم دنیا والا ته خیمه نور الله رب کریم زمون مال تا اوګه نه دی الیاذ بالله سورہ فاطر کې الله وی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله وی او دنیا والا او تاسو ټول پورا محتاج ماتا انبیاء الله ته محتاج اولیاء الله ته محتاج نو بادشاہان الله ته محتاج نو وزیران گورنران یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله وی تاسو ټول ماتا پورا محتاج ګورم الله مونږ ته ضرورت نشته بار بار قرآن کې وی ولکن لیبلوکم الله وی زه په تاسو باندې امتحان کوم الله چې ما او تا نه دا پیسې غواړي دا امتحان دی الله وی جهاد وکړه دا امتحان دی مال لګوه جومات جوړ کا مدرسه جوړه کا غریب سره تعاون وکړه الله وی دا صرف امتحان دے پتا بانے حالانکہ اللہ رب کریم وی زب پروا ذات مگورا اگر سر دا سشی کمی دے اگر سر دا اس کمی نشتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اللہ وی داری او شیز خزانی ما سر دی اللہ وی نو امانو غواړه اے مسلمانانو که غواړی چې زمونږه مال کې الله برکت واچې نو دا یو مقدل الله درکړی دا دی جومات کې پیسې ولګوه که غواړی چې عمر کې د الله برکت واچې نو د علماو خدمت وکړه جوماتونو کې خدمت وکړه دا خوبونه څه دلیل نه دی ښه خو به طور فضیلت بیانو چې تاسو شوق پیدا شي او ورځ یو عالم سره زما یو ځای بیانو هغه دا خوب بیان کو چې کله دا مینا کې او دې خوا دا لوی لوی بلډینګونه جوړ شوی دلته جومات نو د عربو یو شیخ رالو مالدارو وی هغه وی چې حکومت نه اجازت واغشتو چې زه دلته کې جومات جوړوم مال اجازت راکې هغې ولې اجازت ورکو نقشه ولا ورکه انجینیر راوستو وی یو کال کې دننه جومات غواړم چې را روان کال له چې حج له خلک راځي چې دې جومات کې مونځ کېږي هغه چې نقشه او هغه لیبر او هغه لانجې مانجو حساب وکړو څومره خرچه راځي 80 لاک ریال خرچه راله 80 لاک ریاله ویلې ښه یو روپۍ به م چا نه نالې او د 80 لاک ریاله به زه درکو پیسې ولګېدې جومات جوړ شو را روان کال له خلکو هلته مونځ وکړو سړي خوب ولیدلو چې خوب یې ولیدلو خوب کې یو ښایسته محل ګوري ډېر ښایسته یو خښته د سرو ده بله د سپینو د ما نه مخکې چې مولانا صاحب ویې که تپوس کوي یا الله دا محل د چا دی
وی دا ستا دی که نه تا جماعت جوړ کړی مقابل کې بل محل دی وی دا د چا دی هغه بلکل سیم ټو سیم دی سره برابرو وی دا هم د هغه چا دی چې تا سره دې جماعت کې تعاون کړی دی سړي سترګې وغړولې غصه شو چې ما خو د انجینر ته ویلي و ټیکهدار ته چې 1 روپۍ به هم بل چا نه نالې هغه ورته قسمونه قرآنونه کول چې 1 روپۍ مې مو الله که چا نه اغوښتې ده معلوماتو کو ګلکار نه لیبر نه انجینر او څه چې چا څه یو تن داسې ونه وي په دې کې یو زنانه میلاو شو یو لیبر والا ورته وي چې آو داسې چلو چې یو ورځ ما مساله جوړه کړې وه او په دې لارې یو زنانه تېرېده او دا مسالې له ما اوبه ورکولې په دې لوښي نو دې بیلن نه به چې ما دې لوښي کې اوبه راوچتې کړي نو لوښی سوری و نو په دې لارې یو زنانه تېرېده نو هغه لاړو دوکان کې یو داسې لوښی راواغشتو کټورۍ غوندې او مال یې راکړو چې هغه خوا که او دا واله بس دغه په 2 ریاله یا په 3 یا په 5 ریاله باندې اغوښتی دی سړی پوه لکه مخکې حدیث ویلې که نه مسند امام اعظم رحم الله د کتاب حدیثو چې د چنچڼې عمره زیم چا پکې واغېشتو نو الله به جنت کې محل ورکي که نه زنانې راوغوښته وایي 100 ریاله واله او هغه 5 روپۍ ماله راوبخه وایي نه کېږي وایي 500 واله وایي نه وایي 1000 ریاله 1 لاک 2 لاکه مړه اخر کې ورته شیخ وایي 8 لاکه ریاله واله خو 5 ریاله ماله راوبخه زنانه ورته مخ راواړلو وایي چې تا کوم محل خوب کې لیدلی دی هغه ما هم لیدلی دی زه خپل محل تا باندې نشم خرڅولی نو بهرحال که غواړئ چې جنت کې ځان له محل جوړ کړئ نو جماعتونو کې تعمیر وکړئ ښه اراده هم شته که نه ما چې کوم آیات ویلو رب کریم وایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ اغا وقت دی امت دی بیان کا چې خلیل الله ابراهیم علیہ السلام بنفس نفیس د جماعت بنیادونو کې کار شروع کو او لوی پیغمبر نیاز بین بچے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ورسره خلیل اللہ دا اللہ لوی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اغا ابراہیم چی ربی کائنات وی ابراہیم اللذی وفا ابراہیم علیہ السلام آغا شخصیتو چی آغا اللہ سر وعدی سر ترسول وی کل رب کائنات وی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ ابراہیم علیہ السلام یولوی عظیم الشان شخصیت دے او داس شخصیت گن پیغمبران تیر دی خو رب کریم وی چی آنت تبع ملت ابراہیم حنیفا اے زما پیغمبرہ ملت ابراہیمی پس روان شنو اللہ وی وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت ابراہیم علیہ السلام بنفس نفیس را دلوی شان و جلال و عظمت والا پیغمبر اوچت مرتبه والا پیغمبر پخپلا زان خولت وی خپلی جامع خیرنے او دا اللہ دو کور بنیادنو کی کار شروع کو خدمت کی و اسماعیل او خپل نیاز بین بچے دا تکلیفنو بچے اسماعیل علیہ السلام ورسر دے پلارو زوی دو پا دو لگیا دی لیکن دا پلارو دا زوی دی مقام تو گورا چوی ربنا تقبل منا اے ربا مونگا خزاننا خولا بوتلا مونگا کڑاو کو د شپې ورځې مو د جماعت خدمتو کو خو یو جړا دادا چې ربنا تقبل منا اے ربا دا خواري مونږ نه قبوله کې اسنې چې سبا له تا دلبار کې ودرېږو
ما خو ځان سره دا امید به راوړې ستا دلبار ته چې ما څه کړي دي اسینې چې تا راله دا هر څه په سیلاب لا وکړي نو ربنا تقبل منا اے ربا مونږ نه زمونږ دا خواري خپل دلبار کې قبول کې دا د مؤمنانو صفت دی چې نیکي وکړي نیکۍ نه بعد به دا درد پیدا کړي چې الله دا نیکي دې قبوله کړه که نه سورہ مومنون کې الله وی والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون الله وی د مؤمنانو په نخو کې یو نښه دا ده چې د کله د ثواب کار وکړو د دې ثواب کار نه بعد به زړه کې دا درد پیدا کړي چې الله دا عمل دې قبول کو که نه ربنا تقبل منا اے ربا دا خواري مونږ نه قبوله کړې انک انت السمیع العلیم اے زمونږ ربا ته اورېدونکې نو زمونږ دا فریاد واورې اے ربا ته پوهېدونکې نو تا زمونږ د نیتونو پته ده چې زمونږ نیت کې صرف اور صرف ستا رضا ده الله دې زمونږ نیتونو کې خپله رضا راولي نو بهرحال خبر رانه اوږده شوه مولانا صاحب راغلی انشاءالله هغې به څه خبرې کوي او بیا به دعا کېږي نو دا الله رب کریم مونږ او تاسو له یو موقع راکړې ده دې موقع نه فایده والی او دا جومات دا مدرسه آباده کوي یوازې آبادي دا نه وه چې صرف بلډینګ دی وي تفسیر مظهری کې ذکر کوي د دې آیات د صورت توبه لاندې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله چې تعمیر دوه قسمه دی یو ظاهري دی یو باطني یو دا بلډینګ دی دا مخره چې تعمیر وشي خو حقیقي تعمیر دار چې دا په 15 وخته مونځ آباد وي دې کې د قرآن درس کیږي ځکه نبی علیه السلام وایي د قیامت په نښو کې یو نښه څه ده مساجدهم عامره جوماتونه خو به ښایسته قالینونه سنگی مرمره څه قسمه قسمې سیګان به پکې لګېدلي د پنجاب جوماتونه که نه منارې لوړې لوړې چې بره ورته ګورې ټوپۍ به دنه پروزي مساجدهم عامره جوماتونه خو به آباد وي خو وهي خراب من الهدى 15 وخته مونځ نشته او که وینو یو مولا او 2 مقتدیان نور خلک کور کې ناست دا تبلیغ والا اکثر ملګري کارګزاري بیانوي داسې جومات وي مؤذن به اذانو کو واپس به لاړو هلکه جمع له ایثار شوي زما کار اذان سره جمع د بل چا کار دی دا زمونږ د خلکو حال دی نه بای نیت سره د الله رضا انشاءالله د جومات دا بلډینګ تعمیر بم سر ته رسو او د دې انشاءالله حقیقي تعمیر چې هغه د اعمالو تعمیر دی بم سر ته رسو الله رب کریم دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك